داسې بهترینه وظیفه ده چې په یو منټ کې 2.80 کروڑه د دې ثواب انسان ته حاصلېږي. دویمه وظیفه اوسه دا ده چې په 3 سکندو کې یو ټکی ویل کېږي، د هغې 1,24,000 نیکۍ نه الله پاک ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکئ، الله پاکم خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا دومره پاورفول ده، دا دومره زبردسته ده چې انسان د وظیفې ته محترمو دا حیران شي چې په یو منټ کې 2.80 کروڑه نیکۍ الله پاک انسان ته ورکوي. او تاسو ته پته ده چې د رمضان المبارک کمې ورځې شپې دي دا ډېرې زیاتې قیمتي دي، دا ډېرې زیاتې اغلا دي. و چې په دې قیمتي شپو کې دا قیمتي ذکر وکړی شي نو الله پاک به زموږ ستاسو ژوند دا محترم قیمتي کړي. یاد ساتئ چې رمضان المبارک داسې میاشت ده چې موږ ځان په الله پاک باندې دا وبخو. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د پیغمبر علیه صلوات والسلام یو حدیث مبارک دی او فرمایي تمیم داری رضی الله تعالی عنہ د مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه صلوات والسلام نه روایت دی او پیغمبر علیه صلوات والسلام او فرمایل چې کم سړی لس پیری دا کلمات وایي، کم سړی لس پیری دا کلمات وایي نو الله پاک د انسان ته 4 کروڑه نیکۍ دا ورکوي. او که تاسو خیال وکړئ د رمضان المبارک میاشت ده او رمضان کې یو ونې کې دا په 80 باندې ده نو 4 کروڑ ضرب ورکړي په 70 کې نو دقت محترم راځي 2.80 کروڑ نیکۍ د الله پاک موږ تاسو ته راکوي. نو څومره بهترینه موقع ده، څومره بهترین چانس دی، نو کوشش وکړو چې دا چانس او دا موقع ده مس نه کړو او دا ویډیو سره مخکې شریک کړو چې مخکې زموږ څومره دوستان دي، وروڼه دي او خویندې دي هغوی ته ورسیږي او هغوی په دې باندې عمل وکړي. راځئ چې زه د لومړۍ وظیفې طرف ته. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحد احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد. نو دا وظیفه چې څوک لس پیرې کوي الله پاک ولا په رمضان کې 2.80 کروڑ د نیکو ثواب دا ول ورکي. دویم وظیفه زموږ داسې ده حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کم سړی سبحان الله وبحمده دا یو پیری وایي فرمایي چې الله پاک د انسان ته 1,24,000 نیکۍ دا ورکوي. نو کوشش وکړو محترمو د نیکو سیزن دی چې دا نیکیانې پکې موږ ترلاسه کړو او خپل پروردګار او رب دا موږ خوشحاله کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.